ډېرې د اجر او د ثواب روجې دي چې دا رانه پوت نشي. یو منځ کې وقفه وکړو خو دا شپږ روجې د شوال چې دي دا د رمضان المبارک سره ملګري وو. نو دا میاشت چې ده دا د رمضان المبارک د ګاونډ میاشت دې کې ډېر خلک ودونه نه کوي د شوال په میاشت کې. وایي دې میاشت کې ودونه نه کوو، دا د جاهلیت یو رسم دی، بس هغې وخت یو رسم دی چې دې میاشتې ته به یې په دې نظر کتل. نو دا خبره غلطه ده. په دې ځان پوه کوئ چې واده په 12 میاشتو کې په هره میاشت کې او په هره ورځ کولی شي. یوه ورځ هم د واده دپاره سپیره او منحوسه نشته. دا هسې خلکو مونږ جوړې کړي دي. دې میاشت کې ټیک دی او دې کې ټیک نه دی او په دې ورځ ټیک دی او په دې ټیک نه دی. واده نکاح چې ده دا عبادت دی. عبادت په هره ورځ ټیک دی او په هره میاشت کې ټیک دی. نو دا ذهن نه به دا وباسو. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي سیده عائشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها د هغې نکاح په دې میاشت کې شوې ده. د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوې وه او بیا د واده رخصتیم په دې میاشت کې شوې وه. نو څنګه دې میاشت کې نکاح ښه نه ده، واده ټیک نه دی چې د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوې. ټولې بیبیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات دا د ټولو بیبیانو نه ممتاز دي او دا د مؤمنانو میندې دي. ټولې بیبیانې د نبی علیه السلام خو خصوصا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها چې وه ډېره د منقبت او د فضیلت قابله وه. ډېر عزت او منقبت د رب العالمین د طرف نه بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته میلو شو. څه بعضې خصوصیات د دې داسې وو چې هغه په نورو بیبیانو کې نه و. دا امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره محبوبه وه. علما وایي د دې یو څو خصوصیاتو چې هغه په نورو بیبیانو کې نه و. اولنی خصوصیت دا و تقریبا 8 خصوصیات د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها دا امتیازي و چې دا نورو بیبیانو کې نه و. اولنی خصوصیت دا و چې د دې د نکاح نه مخکې نبی علیه السلام ته د دې بخاري شریف کې شته چې د دې تصویر ورته ښودلی شوی و چې ستا سره به د دې بیبي نکاح کي. د نکاح نه مخکې جبریل امین ورته ښودلی و. نبی علیه السلام وی ما ته دا ښودلی شوي و چې د دې زنانه سره به ستا نکاح کي. نو اولنی خصوصیت دا شو چې د دې د نکاح مشوره نبی علیہ السلام ته رب العالمین ورکړې وه چې دا بیبي به ستا په نکاح کې راځي. د نکاح نه مخکې ورته دا ښودلی شوي. دا د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها خصوصیت دی. ځکه چې کله په دې تهمت ولګېدو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته وی کومو خلقو چې په دې تهمت لګولی دی هغه خلق زما تورې ته مخامخ که ما ته اجازت راکړه چې زه د هغې فیصله په توره وکړمه چې د کمې بیبي د نکاح مشوره تاله الله درکړې وه. نو هغه داسې کیدی شي چې دا خلق پې تهمت لګي. دا خو هغه بیبي ده چې رب العالمین د نکاح مشوره تاله درکړې وه. نو دا هغه بیبي ده. دا د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها خصوصیت. دویم خصوصیت د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ده چې نبی علیه السلام چې لومبې باکره جینۍ بیبي اغوستې ده نو هغه بیبي عایشه